بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، نن به موږ د هغې مریضانو ذکر کوو چاته چې د جګر کینسر تشخیص شوی دی، چې هغوی به خپل خوراک کې څنګه احتیاط ساتي. دا یاد ساتئ چې کله د جګر کینسر بیماری پیدا شي نو یو خدا دی چې دا لا علاج نه دی، نن سبا د دې ډېر خشته او ښه علاج کیږي، خو دې لپاره ضروري ده چې جګر په طاقت کې وي او بدن په طاقت کې چې څومره علاجونه دي، چاهے هغه سرجری دی، چاہے هغه لیزر دی، چاہے هغه ټیسټ دی یا نور کیمیکل دوايانې دي، هغې لپاره جګر په طاقت کې پکار دی. چې کله بدن کمزوري وي یا جګر کمزوري، بیا کا سړي سره ډېرې پیسې موږ علاج نشو کولی ځکه ستا جګر کمزوری دی. نو دې کې د جګر او بدن طاقت پکار دی، نو دې لپاره د ښه خوراک ضرورت پکار دی. موږ دا کتلی دي چې چا جګر کې مسئله جوړ شي، خاصو باندې کینسر جوړ شي، هغوی بالکل مایوس شي، بالکل پریزانه شروع کی، شولي سیزونه شروع کی، دې سره فایدې نه زیات نقصان کیږي. نو دا ویډیو تاسو ډېر په غور وګورئ. خدای مکه ستاسو خاندان کې چاته یا ستاسو یاران دوستانو کې چاته داسې مسئلې وي نو هغوی سره دا شیر کړئ، ځکه چې موږ ته پکار دی چې د دې داسې مریض جګر او د دې بدن طاقت کې وي، چې کله د طاقت کې وي نو زموږ چې کوم قسم دوايي ورکوو هغه دوايي په دې باندې ډېر ښه اثر کوي، هغه ځای نیسي کني، او هغه چې کومه دوايي ورکوو نو هغه علاج کوو، هغه علاج خپل ټایم چې دې ټایم پورې به د کینسر کنټرول کې جګر به ټیک شي. نو که چېرته جګر ډاون شي نو هغه علاج اثر راغلی نه وي او جګر بالکل کینی او خدای مکه داسې مریض بیا فوتګي کیږي. نو دا ډېر ضروري ده چې تاسو د خپل مریضانو کې که چاته د جګر کینسر مسله راغلی وي هغې کې تاسو غیر ضروري پرهیز نه اجتناب وکړئ، او چې څه تاسو ته کوم څه ښیم د مطابق هغې خوراک تاسو پلین کوئ. نو څنګه چې ما وویل چې زموږ د نننې د ویډیو ټایټل دی د لیور کینسر په مریضانو کې خوراک څه پکار دی. موږ ته پته ده چې د کرونیک هیپاټایټس بی سی ډي چې دی دا چې کله کرونیک هیپاټایټس جوړ کی نو که د دې علاج ونشي او یا هم صحیح علاج ونشي نو څه موده پس دی د مختلف مرحلو باندې چې هغې ته فایبروسس سټیج 1 وایي 2 وایي 3 وایي دی به دا فایبروسس سټیج 4 یا سیروسس ته لاړ شي او جګر چې دی راټول شي هغې ته جګر سوکړه وایي. نو د دې چې دی مختلف پیچیدګۍ کېدای شي، هغې کې بېهوشۍ هم راځي، وینې الټۍ هم راځي، خېټه کې اوبه هم راځي، ګردې خرابېدل هم راځي، یا په جګر کې رسولۍ یا د کینسر پیدا کېدل هم راځي. نو که چېرته دا پیچیدګي پیدا شي وي چې هغه جګر کې رسولۍ یا کینسر راغلی وي نو چاہے هغه کوم سټیج ولري دی، چاہے هغه شروعات سټیج دی یا درمیانه سټیج دی یا ایډوانس سټیج دی، په دې کې د خوراک ډېر زیات رول دی، ځکه چې د کینسر مریض سره لومړنی جنګ چې دی د بدن پخپله کوي. د کینسر د جګر په کینسر کې لومړنی اټیک چې په کینسر باندې کیږي بدن پخپله کوي، جګر یې پخپله کوي. نو هغې دپاره پکار دی چې د جګر او بدن دا طاقت کې وي. که دا طاقت کې نه وي دا مقابله نشي کولی. موږ چې څومره علاجونه ورکوو، چاہے هغه لیزر دی، چاہے هغه سرجري ده یا نور کیمیکل دی، هغې دپاره دا لازمي ده چې جګر به طاقت کې وي. که جګر طاقت کې نه نو بیا زموږ ټوله دوايي چې دا ټوله فضول ځي. نو دې دپاره دا یو سټیټمنټ دی چې a person with liver cancer چې کوم سړي liver cancer دی just needs to follow a healthy, well balanced and high caloric diet. هغوی ته پکار دی چې یو healthy، یو متوازن، یو صحتمندانه او د ښه انرژي والا خوراک استعمالوي، ځکه چې موږ مقصد دا دی چې د جګر او د بدن دا طاقت کې پکار دی. که دا طاقت کې نو بیا زموږ دوايي پې کار نه کوي. زه همیشه چې دی د خوراک په 3 کیټګریز کې تقسیموم. ریډ دی دا سیګنل رائټ ریډ دی، یلو دی، گرین دی. ریډ هغه سیزونه دي چې بالکل به نه خوري، یلو هغه دی چې هغه به خوري خو لږ کم مقدار کې، او گرین هغه دی چې هغه به زیات استعمالي. نو په داسې مریضانو دپاره خاص طور باندې هغې مریضانو دپاره چا چې جګر کینسر ورکوټي وي، په ابتدایي مرحلې کې وي، شروعات کې وي، هغې کې خو موږ بالکل وایي چې تاسو به هر قسم تمباکو نشي، چاہے سګرټ دی، چاہے حقه ده، چاہے شیشه ده، چاہے نسوار دی، دا به بندوئ، ځکه چې هغه ته موږ په چې چا جګر ارلی کینسر ارلی سټیجز کې معلوم شي، شروعات کې معلوم شي، هغه مکمل علاج کیږي، کیور کیږي او هغه الحمدلله ښه ژوند تېروي. نو دې کې موږ پکار دی چې نور ډیمیج ونه شي. او که چا لاست سټیجز وي یا بالکل هغه ډېر زیات ایډوانس وي نو اصل د هغه ژوند چې دی بیا یو څو میاشتې پاتې وي، ژوند خو خدای ورکوي خو اندازه دا کېږي، نو بیا هغې کې موږ دا دومره زیات نه اخلو، بلکې هغه هرې طریقه خوشحال ساتو چې د دې ژوند کوالټي ښیي. نو خاص طور باندې هغه مریضانو کې چا کې چې د ارلی کینسر معلوم شوی دی هغې کې خو تمباکو نوشي مکمل منع دی. نور چې کوم څیزونه دي پرهیز نور څه کې هم نشته، خو دا دی چې څه زیات دی څه کم دی.
اوس کوم سیز مونږ وایي چې کم استعمالوي لومړنی چې دی هغه مونږ وایي چې سوایي مالګه مه استعمالوي. کومه مالګه چې کټوۍ کې ده یا ډوډۍ کې ده هغه ټیک ده، هغې نه زیاته نوره مالګه چې دی هغه تاسو مه استعمالوي. داسې مونږ دې کسانو ته وایو چې دا چې نور څیزونه دي د هفته کې 10 ورځې کې یو ورځ استعمالوي، زیات مه کوئ ځکه چې دا تاسو باندې بیا تکلیف درکولی شي. نو هغې کې چې دی غټه غوښه شوه او چې کله هم غټه غوښه خورئ 2-3 تکې لازماً خورئ، هفته 10 ورځې کې یو ځلې. نور چې دی تاسو وړه غوښه خورئ یا چکن خورئ یا انډې خورئ، داسې چې دی د ګډ غوښه منې نه ده، خو هفته 10 ورځې کې یو ځلې دی هم د 2-3 تکو نه زیات پکار نه دی، چاهے هغه لیم دی یا مټن دی. او چې تاسو خورئ زړه مو کېږي نو د دې کباب دی 2 کباب بالکل تاسو خوړلی شئ، ډېر مه سیوا کوئ، یو 2 نه زیات مه خورئ په یو ټیم باندې، به دا تاسو ته تکلیف درکوي. او هفته 10 ورځې کې به یو ورځ وکړئ. د دې تاسو کړۍ خوړلی شئ، څه مسله نشته. د دې تاسو هانډي خوړلی شئ، د هر قسم چې کوم طریقه باندې دا تاسو جوړوئ دا خوړلی شئ. د نهاري خوړلی شئ، دې کې څه مسله نشته. د پایې خوړلی شئ، خو هفته کې 10 ورځو کې یو ځلې روزانه نه، ځکه بیا نقصان درکولی شي. د دې کې مه خوړلی شئ، خو بیا هم هفته 10 ورځو کې یو ځلې. ټیک شو؟ نور منې بالکل نه ده. که تاسو فاسټ فوډ ته زړه کېږي، داسې مریض فاسټ فوډ ته زړه کېږي، پیزا شوه، برګر شو، شوارما شوه، دا هم خوړلی شي، خو هفته 10 ورځو کې یو ځلې. دا امپورټنټ خبره ده. ټیک شو؟ داسې په ناشته کې ضرورت راغی، دوی زړه کېږي، پراټې ته کېږي، حلوه پوری ته کېږي، یا هغې سره کوچ ته کېږي، یا پنیر ته کېږي، دا هم خوړلی شي، خو کم، هفته 10 ورځو کې یو ځلې، روزانه نه. ټیک شو؟ بیکرۍ څیزونه منې نه دي، مټیانې منې نه دي، هر قسم مټی خوړلی شي په شرط کې شوګر نه وي، دا هم هفته 10 ورځو کې یو ځلې بالکل دا خوړلی شي. د ګجرلي موسم را روان دی، دا هم منې نه ده، خو هفته کې یو ځلې روزانه نه، ځکه دا بیا په بدن باندې لږ بدې راځي. څه د څو کسان د چاکلیټ خوري، هغه کیک شوق لري، چاکلیټ سکل، دا هم منې نه دي، خو لږ کم. ټیک شو؟ داسې څوک وایي چې موږ د پی ملی کو، بالکل منې نه ده، خو هغه لږ کم. څوک وایي چې موږ فل پیس کو، ملی ترې نه وباسو، بالکل کولی شي، خو هفته 10 ورځو کې یو ځلې، روزانه نه. روزانه پکار دی چې سکیم ملک چې دی دا د کسان څکي، ځکه دی کې پوره طاقت راځي، کیلشیم دی، ویټامنز دی، دا ډېر امپورټنټ دی. ویټامن ډي دی، دا د روزانه څکي دوی لپاره ضروري دی. ماسته بالکل روزانه خوړلی شي، څه مسله نشته. دا بزې غوښه دا روزانه خوړلی شي، څه مسله نشته. 2-3 تکې لازمي دی چې دا د کسان خوري. آیا د آلو گوشت په صورت باندې خوري، آیا هغه څنګه د هغې نه ترکاري جوړي، چکن پکار دی چې دا کسان خوري، روزانه دی خوري. کله بکرۍ غوښه شوه، کله چکن شو، بیا هفته کې 10 ورځې کې یو ځل غټه غوښه شوه، د ګډ غوښه شوه، بالکل دا خوړلی شي. چکن که دوی روز چکن خوري، که هغه فاسټ فوډ والا چکن خوري، که د هغې کړی خوري، که د هغې چکن آلو ترکاري خوري، څنګه یې خوري، دوی ته مسله نشته، دا خوړلی شي، روزانه خوړلی شي. خو ښه دا دی چې ټیسټ دپاره چینج کوي، یو ورځ یو شو، بیا بل شو، بیا بل شو. دا امپورټنټ دی، دا ضروري دی چې دا دوی داسې کوي. وایټ میټ دوی دپاره بالکل ټیک دی، چاہے هغه د چکن دی، چاہے فش دی، مهې بالکل خوړلی شي، څه منې پکې نه ده. انډه دا ډېر ضروري ده. د انډې سپین موږ دوی ته وایي چې روزانه 2-3 انډې سپین خورئ، ځکه دې سره بدن کې پروټینز جوړېږي، طاقت راځي او دوی ته ډېره فایده ورکوي. که بویل نه خوري، هغې املیټ ته جوړوي، خو لازمي پکار دی چې دا کسان انډه او د انډې سپین چې دی دا خوري. ټیک شو؟ وریجې نن زموږ د عام ډش دی، خلکو زړه کېږي، نو که چاہے چکن بریانی ده، چاہے هغه دیګي چاول دی، چاہے هغه کابلی پلاو دی، چاہے هغه ویجیټیبل رایس دی، یا غټې وریجې دي، تاسو بالکل خوړلی شئ، څه منې نه ده. روزانه هم خوړلی شئ. دې کې داسې نه ده چې تاسو په ځان باندې منې کوئ. چې سر تاسو سموسو ته زړه کېږي یا شامي کباب ته زړه کېږي، دا هم منې نه دي، دا هم خوړلی شي، دې کې څه مسله نشته دی. ټیک شو؟ ډرایډ فروټ نن سبا جمعې را روان دی، د دې استعمال ښه پکار دی، امیونټي زیاتېږي. ناشته کې یا ډوډۍ کې زړه کېږي روغني نان ته، یا د زیره نان ته، یا د ساده نان ته، یا د کور کې پکړی نان ته، یا مکۍ ډوډۍ ته، جوار ډوډۍ ته، څه منې نه دي، بالکل خوړلی شي. څومره مو زړه کېږي، تاسو خپله طاقت دپاره دا خوړلی شئ. زړه کېږي، شوګر نه دی، خو زړه کېږي، کھیر ته کېږي، د مینچو له کېږي، یا کسټرډ ته کېږي، بالکل منې نه ده، تاسو خوړلی شئ، دې کې څه مسله نشته. کور کې چوله چاټ جوړ شو، دهی بلې جوړه شوې، بالکل دانه چې لرنه او ته ګوره بالکل خوړلی شي، څه مسله پکې نشته دی. لو فیټ ډایټ پکار دی داسې کسانو ته چې هغوی لو فیټ ډایټ کوي، هغه کې چربي کموي، دا دوی دپاره فایده کوي. دوی ته آیل پکار دی، آیل امیونټي سیوا کوي. دی کې اولیو آیل دی، والنټ آیل دی، ایووکیډوز آیل دی، دا پکار دی چې دا استعمالوي او دې سره دوی ته فایده راځي. ټیک شو؟
څوک په ناشته کې چې دی هول ویټ کارن نټس اوټ میل وغیرہ دا استعمالي د کوم څه پرهیز نشته دی دا دوی استعمالولی شي. سبزیانو استعمال زیات کوي د سره امیونټي جوړیږي د سره طاقت بدن کې طاقت هم راځي او د سره غیر ضروري جګر زور لوډ هم راځي. هر قسم سبزی چې دی ادا کسان پړې شي د طبقات چې دی خوري چینج کوي په یو وخت کې د غوخه یا جګړه غوخه دا د هفته کې یو ځلې یا غټه غوخه دا بیا او دی خو چې دی بیا مهې دی یا چرګوړې دی یا دا بيزي غوخه دا هغه یو وخت کې هغه خوري بل وخت کې دا دوی سبزیانې او گرین ویجیټیبلز خوري ترکاري کې هم خوړې شي او دوی په سلاد کې هم خوړې شي. سلاد کې خو چې دی دواړه ټیم پکار دي چې دوی دا خوري چای باندې سمننده چای سره بسکټو باندې سمننده قهوه سمننده سوق چې دی ادرک کې هر بل ټیس کې هغه هم مننده هغه سکلی شي. ناظرین دا ضروری خبره ده چې په کوم صورت هم دوی بدن ته طاقت پکار دی. دا سه مریض ته چې جګر کینسر وي هغه ته طاقت پکار دی هغه ته امیونټي پکار ده چې یو ځل دوی جګر طاقت کې وي دوی بدن طاقت کې وي نو دوی به د کینسر سره مقابله کولی شي. چې کوم علاج کوو چې هغه سرجري کوو چې هغه لیزر کوو چې هغه ته موږ دوايي ورکو هغه دوايي لپاره موږ ته یو طاقتور جګر پکار دی یو طاقتور بدن پکار دی. که جګر کمزوري وي بدن کمزوري وي نو بیا به زموږ د دوايي فایده زموږ علاج فایده نه کوي. ما څنګه تاسو مخکې ویلو چې په جګر کینسر کې لومړنی اٹیک چې په جګر کوي هغه بدن په خپل کوي هغه جګر په خپل کوي نو هغه د لپاره د یو مضبوط پهلوان غوډه پکار دی. نو امید لرم ناظرین که خوري مکستاو تاسو چې درانو کې چاته تاسو ایران دوستانو کې چاته د جګر کینسر مسله وی نو په دې بتاو ستلک اندازه شوی وي چې د خوراک څومره اهمیت دی او خوراک څومره ضروری دی او غیر ضروری پرهیز فائدہ نه کوي بلکې نقصان کوي او چې کوم مقصدی او مقصد نشو لاسولې. نو ان شاء الله بیا ملاويږي بل ویډیو کې بل بیماری او داغه پرې سره تر هغه وخت پورې اجازه غواړم ځان خیال ساتئ. خدا حافظ.